الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما دا الله رب العالمين احكم الحاكمين دا ټول بادشاہ دا ټول زبردست ها رب العالمین چې تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چې تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمین چې داغه په صفاتو کې او صفت فعال لما يريد دے رب العالمین چې سکی سوخت چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمین نسوک تپوس نشي کولای خدا الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود ده چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت ده خو هغه بادشاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دي د هر یو فرد به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کوو کم عمل کوو الله رب العالمین دا غیر نه خبره ده ځکه زموږ نه تپوس کوي نه بلکې الله خپل فرمایي چې دا تپوس او دا کرامن کاتبین چې ما تاسو سره مقرر کړی دي دا د دې د وجه نه چې سبا ته د دې خپل اعمالو نه منکر نشي ځکه زموږ د دنیایي ماحول دا دی چې کله موږ یو کم کار وکړو کم جرم وکړو په هغې کې ګیر شو نو سمدستي د هغې نه منکر کېږو انکار کوو نو الله رب العالمین مخې ته چې ودرېږو الله رانه تپوس وکړي چې انسانه دا کار دې کړی ولې دې کړی نو چې بیا انکار مونږ کوو نو الله رب العالمین به کرامن کاتبین ته ووایي چې د دې د عملنامه او رجسټر راوړه دې مخې ته کېده وه نو په هغې کې هر یو ګناه هر یو خبره چې هغه مونږ کړې ده هغه په هغې کې لیکلې شوې ده زما محترمو دا الله رب العالمین لکونه او کرونونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام راته وښودل او هغه طریقې او هغه لارې راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره مونږ جنت حاصلولی شو او هغه طریقې او هغه لارې هم راته وښودلې چې د هغې نه ځان ساتلو سره مونږ د الله رب العالمین د جهنم او د قهر نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې مونږ دې دنیا کې پیدا کړي یو نو زمونږ باندې څه خبرې څه اوامر څه نواهي مقرر کړي دي چې په هغې باندې به عمل کوو په هغه اوامرو باندې به ځان مخته کوو او د هغه اوامر نواهیو نه به ځان ساتو نو هله به مونږ په دې دنیا کې کامیاب یو هله به زمونږ دا دنیا دلته راتګ او دا مقصد هغه به کامیاب وي چې سبا د الله رب العالمین مخې ته ورشو او الله رب العالمین زمونږ نه تپوس کوي نو موږ به ورته وایو چې الله تا قرآن رالیږلی ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د رب العالمین به د انسانانو نه دوه قسمه تپوسونه لازما کوي یو تپوس ماذا کنتم تعبدون دنیا کې د چا عبادت کولو
چا خبره دې منله مشکل به در باندې راغی تکلیف به در باندې راغی بیماری به در باندې راغله چا له به تللی دمګر له به تللی تعویذګر له به تللی او که کوم پاډوګر جادوګر له به تللی او کنه د الله رب العالمین در ته به راتلی جومات ته 2 رکعاته د الله رب العالمین ته به سر به سجود شي نو دا تپوس به الله رب العالمین لازما کوي او د دې مقصد دپاره الله رب العالمین مونږ دنیا ته رالیږلي یو چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دویم تپوس زما محترمو هغه چې الله رب العالمین کوي هغه څه شی ماذا اجبتم المرسلین ما چې کوم پیغمبر درلېږلی د هغې پیغمبر تاسو نه خبره منلې ده د هغې د څونه اطاعت کړی دی د هغې د څونه فرمان برداري کړې ده هغه دې په نبوت باندې منلی او که نه منلی دا ټول تپوسونه به الله رب العالمین مونږ نه لازما کوي ځکه انسان پر څه کې دا خبره راځي چې یاره حدیثو کې راځي چې الله به درې قسمه تپوس کوي په قبر کې چې من ربک ما دینک من نبیک ټیک دا هغه به کېږي هغه به قبر کې کېږي بیا چې انسان د قبر نه راپاڅېږي او څلور تپوس هغسې کې کېږي چې لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 انسان چې قبر نه راپاڅېږي قدم به وانغستی شي تر دې پورې چې څلور تپوس وشي د دې ټولو نه علاوه دا 2 تپوس به الله بیل د انسانانو نه کوي اوس دا خبرې طرف ته راځو چې کوم الله رب العالمین کوم پیغمبر کوم قائد کوم رهنما چې رالیږلی دی د هغې خبره مونږ څونه منلې ده په هغې باندې مونږ څونه ایمان راوړی دی الله رب العالمین چې مونږ ته فرمایي چې دا آخري پیغمبر دی دا پیغمبر په آخرنۍ باندې ومنئ هغه مونږ څومره منلی دی ځکه الله رب العالمین خو مونږ ته خپل غاړه خلاصه کړه چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو د سړونو د چا پلار نه دی څنګه پلار ځکه تاسو وګورئ چې دا نسب جوړیږي دا د څه نه جوړیږي د پلار د طرف نه جوړیږي شناختی کارت کې تاسو وګورئ یا سکول کې تاسو چې نوم ورکوئ د پلانې زوی د پلانې د پلار نوم راځي که د مور نوم راځي د پلار نوم راځي پلار سره چې دی نو هغه څه جوړیږي نسب جوړیږي نو الله رب العالمین دلته د پیغمبر بچي هغه ختم کړل د هغې نسب مکمل ختم کو دا نن سبا چې موږ کوم سیدان ځان ته وایو چې یاره زه سید یم هغه د یا د علي رضی الله عنه ته رسېږي او یا چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم لونه دي دا نسب هغو ته رسېږي ځکه الله خپله وایي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم مونږ بیا څنګه د کوم طرف نه دا سیدان ځان ته وایو بل الله فرمایي چې ولکن رسول الله وخاتم النبیین زه پیغمبر یم د الله رب العالمین د طرف نه ستاسو دپاره رالیږلی شوی چې تاسو ته دا دین وښیم تاسو ته دا شریعت زده کړم تاسو ته د الله رب العالمین د قهر او د الله رب العالمین د غضب او الله چې کوم جهنم د ناکاره بندگانو لپاره نافرمانو بندگانو لپاره تیار کړی دی چې د هغې نه بچ کړم د هغې نه وساتم ځکه زما محترمو الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل دیو ته همدغه خبره وښودله چې دا امت د دې خبرې نه خبر کوي چې کوم انسانان زمونږ په لار باندې ځي زمون خبره مني زمون باندې ایمان راوړي الله رب العالمین جنت تیار کړی دی خو چې څوک نه مني نو الله هغو دپاره اور او جهنم تیار کړی دی خدای خبرې ورته وکړله چې ای پیغمبره زموږ پیغمبر ته دا وویل چې ته دا خبره ورسره زیاته کړه چې زه چې یم نو زه سیم اخرنی پیغمبر یم زما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي اوس کوم سړی کوم انسانان دا خبره مني چې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی دی هغه به راځي هغه به موږ ته دا د احکامات بیانوي او په هغې کې چون چرا کوي اخوا دېخوا کوي نو زما محترمو دغه خبره د الله رب العالمین خوښه نه ده او الله رب العالمین به داسې انسان ته عذاب ورکوي ځکه الله خپله فرمایي چې ولکن رسول الله وخاتم النبیین د پیغمبرانو ستاب او بندېدل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشو
او زمونږ ذهن کې دا خبره راځي چې عیسی علیه السلام چې راځي وای دا پیغمبر نه رسه ټیک ده عیسی علیه السلام به الله را لېږي دجال مقابله ته دجال به د هغې په لاس باندې به الله ختموي او بیا به د هغې نه وروسته قیامت به قایمېږي خو هغه هم الله پیغمبر خپله وفرمایل چې دا عیسی علیه السلام چې راشي دا به خپل دین او خپل شریعت باندې به عمل نه کوي بلکې چا په دین او په شریعت به عمل کوي زما په دین او زما په شریعت باندې به عمل کوي نو دا داسې شو لکه د محمد صلی الله علیه وسلم یو امتی چې شو لکه خپل دین به هغه به نه دغه کوي بلکې زما په دین زما په شریعت باندې به عمل کوي لکه څنګه چې موږ مونځ کوو دغه شان دی هغه به مونځ کوي لکه څنګه چې موږ روژه نیسو هغه شان دی هغه به روژه نیسي څنګه چې موږ حج کوو هغه شان دی حج به هغه هم کوي هغه شان دی اعمال چې څنګه موږ کوو هغه شان دی هغه به هم کوي نو دا یو قسم د داسې شو لکه هغه زموږ د پیغمبر امتي شي نظام محترمو پکار دا دی چې کوم سره په دې خبره باندې وي چې یاره عقیده د ختم نبوت هغه نه مني یا دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر راځي نو د هغې دپاره دا خبره صحیح نه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو دنیا نه رحلت وکړو موږ بعضې خلکو کې دا مصیبت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات هم نه منو څه وایو وایي هغه پرده کشه شوی دی د پردې نه شاته شوی دی څنګه پردې نه شاته شوی دی الله خپله فرمایي قرآن کې د دې مطلب دا دی چې موږ خو قرآن هم نه منو الله فرمایي چې انک میت تاسو په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي میت ویل کېږي مړي ته تاسو چې جنازې ته لاړ شئ څه وایي هلکه وایي هغه میت راوباسئ هلکه هغه مړی راوباسئ داسې وایو که نه وایو الله خپله فرمایي چې پیغمبره انک میت ته به مړ کېږي وانهم میتون او دا وروسته چې کوم ستا نه کوم امت را روان دی دوی هم مړ کېږي چې الله ورته مړی ویلی موږ څنګه داسې خبرې کوو بل ځکه الله فرمایي چې پیغمبره دا خلک ستا نه وروسته ژوندي پاتې کېدونکي نه دي بلکې دوی به هم مړه کېږي او دوی به زما خواله راځي بیا به زه څه کوم ستا د دې نافرمانۍ او ستا د دې بېعزتۍ تپوس به دې نه زه کومه نو چې الله رب العالمین داسې وویلې نو بیا لکه چې کله وفات شو عمر رضی الله عنه هغه په جذبه کې راغی وایي که چا دا وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی وایي زه به د هغه سر قلم کړم دا خبره په مسجد نبوي کې تقریر کې ویله ابوبکر رضی الله عنه کور ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو نو ښکلی کو او ورته وویل چې پیغمبره په دنیا کې دوه مرګونه نشته دی یو مرګ دی چې هغه تا وسکلو بل مرګ په تا باندې راتلونکی نه دی دا وګوره پیغمبر چې فرمایي چې زما نه وروسته زما د صحابه په لار باندې د هغې په نقش قدم باندې روان شي الله هم فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هغه صحابه فرمایي چې پیغمبر وفات شوی دی او موږ د ځان نه اخوا دېخوا عقیدې راویستې دي بیا هلته دا ویلې د ابوبکر رضی الله عنه من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي د هغې بندګي کوي نو محمد صلی الله علیه وسلم څه دی وفات شوی دی ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت او څوک چې د الله رب العالمین بندګي او عبادت کوي نو الله تر قیامت پورې چې د هغې نه وروسته هم څه ژوندی دی بیا راغی مسجد نبوي ته او دغه تقریر یې وکړو او په تقریر کې دغه آیات یې ولوستو چې ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مګر د الله رب العالمین یو پیغمبر دی دلته وګورئ فإن مات که چېرته دا وفات شي هر ځای کې چې کوم دی مات لفظ راغلی میت لفظ راغلی دی وانهم لمیتون میت تاسو څه ته وایي زما محترم میت دې ته ویلی کېږي چې دا وفات کېږي ختمېږي نو بیا ولې موږ داسې عقیده جوړوو چې دا پیغمبر وفات شوی نه دی بلکې زموږ نه په شیشه شوی دی زموږ د سترګو نه پناه شوی دی زموږ د سترګو نه پرده کش شوی دی دا خبرې ټیک نه دي زما محترم ها بل دا عقیده
چې دا پیغمبر په قبر کې څنګه دی ژوندی دی او که نه دی ژوندی دا برزخي ژوند دی په برزخ کې هر سړی ژوندی دی زما محترمو ولې دا څنګه دا داسې لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان قبر کې کېښودلی شي کاڼي ولګولی شي خاورې پرې واړولی شي ملائک راشي نکیر و منکر او څه کوي دا انسان راپاسي ولې راپاسي هغه مړ دی که نه خو نه دغه راپاسول چې دي دا د دنیا د ژوند سره د هغې په شانتې نه دی زما محترمو د دنیا ژوند کې راپاسول هغه بل رنګې دي خو د قبر کې چې دا انسان راپاسولی کېږي دا برزخي ژوند دی زما محترمو د هغې نه تپوسونه کېږي هغه بیا چې دی نو که صحیح جوابونه ورکړه حدیث کې راځي د جنت کړکۍ ورته کلاوه شي د هغې بستره ورته واچولی شي خو که چېرته صحیح جوابونه ورنه کړي د جهنم کړکۍ کلاوه شي د جهنم بستره هغې ته څه شي واچولی شي دا هغه برزخي ژوند دی هغه بېله د دنیا ده خو دلته چې کوم مونږ ژوند تېرو دې دنیا کې دا پکار دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه عقیده مونږ وساتو چې دا وفات شوی دی او دا خاتم النبیین دی د دې نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نه دی ځکه الله رب العالمین مونږ نه دغه وعده او لوز اخیستلی د پیغمبرانو نه چې وایي اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين د پیغمبرانو نه د پیغمبرانو رسول چې کوم خلک را روان دي الله رب العالمین د دې ټولو نه دا لوز او وعده اخیستله چې آخرنی پیغمبر چې راشي د هغې به تاسو مدد کوئ د هغې ملاتړ به کوئ د هغې سره به ودرېږئ دا هغه چې کوم اوامر دي نواهی دي هغه ټول به تاسو منئ اقررتم واخذتم على ذلكم اسري په دې باندې تاسو د اقرار اخیستی شئ او مضبوط لوز یې دنه اخیستلی مونږ ټولو په هغه ځای کې دا خبره وکړه چې اقررنا الله مونږ په دې باندې اقرار کړی دی او لوز هم کړی دی چې کله مونږ لوز وکړو بیا ولې د خپلې عقیدې نه رستو کېږو خپلې خبرې نه ولې رستو کېږو چې کومې خبرې مونږ ته پیغمبر کړي د دې په باره کې به مونږ نه تپوس کېږي هغه لا څه کې زما محترمو چې زمونږ دا لاسونه زمونږ دا خپې زمونږ دا ژبه زمونږ دا غوږونه زمونږ دا سترګې دا ټولو په هغه ورځ باندې ګواهي کوي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون دا ټول به ګواهي ورکوي چې مونږ د کوم خولې نه کومه خبره راوباسو اول په هغې باندې سوچ پکار دی چې آیا د دې خبرې زه سبا جواب ورکولی شم او که نه شم که چېرته جواب ورکولی شم بیا د خولې نه خبره ویستل پکار دی بیا هغه عقیده خپل ځان ته منتخبول پکار دی او که چېرته د هغې خبرې جواب نشم کولی داسې عقیده او داسې خبره د خپل د خولې نه نه دي ویستل پکار زما محترم ځکه دغه خوله دغه ژبه بیا به د انسان دا بدن دې اندامونو ته به وایي لما شهدتم علینا تاسو به مونږ باندې ولې ګواهي ورکړه چې چل به کېږي خو جهنم ته که لاړم خو تاسو به مونږ سره سوځېږئ که نه دا لاس به زما سوځېږي دا خپه به زما سوځېږي دا سر به زما سوځېږي دا غوږونه سترګې به مې سوځېږي دیو به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شی مونږ هغه رب ګویا کړي یو چې کوم رب مونږ پیدا کړي یو سوځېږو کار څه کېږو خو د الله حکم دی د الله امر دی ځکه ما دا ګواهي ورکړه ده الله رب العالمین به انسان چې کوم عمل کوي کوم عقیده د ده وي د هغې نه رسو کېږي نشي زما محترمو د پکار دا دی زما محترمو چې کومه عقیده مونږ ته الله رب العالمین او د الله پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راکړې ده هغه عقیده مونږ څه کړو خپل ځان ته واچو چې د دې پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی همدغه شان زما محترمو ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې خلکو د نبوت دعوه وکړله ابوبکر رضی الله عنه هغه پرې نه خوسته چې زه خو دعوه کې ته پوهېږې او کار نه پوهېږې نه بلکې ابوبکر رضی الله عنه د هغه سره جهاد وکړو مسلمة الکذاب وحشي رضی الله عنه فرمایي چې په کومه نیزه باندې او کومه طریقه باندې او په کوم ځای باندې چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړی او څه دپاره
هغه وخت کې کافر وم او د خپل د ازادېدو دپاره مې د اسلام لوی سرګړی او د اسلام لوی جنرال هغه ما شهید کړو. اوس به دا کوم چې اوس مسلمان شم نو د مسلمانۍ په دغه باندې هم د کافرانو یو مضبوط سړی هغه به زه کوم وژنم. وایي د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله د مسیلمة بن کذاب سره جهاد شروع شو د نبوت په دغه باندې وایي زه راپاڅېدم هماغه نیزه مې راواخېده چې په کومه نیزه باندې مې حمزه رضی الله عنه شهید کړی. وایي حمزه رضی الله عنه وایي موږ حبش داسې خلک وو چې په نیزه کې ډېر تکړه وو د نیزې ګزار به م سیده کولو اخوا دېخوا به رانه تلو. وایي حمزه رضی الله عنه ما د نافه لاندې دیسې کې ما دا په نیزه باندې وجلی و ویشتی مې و. وایي دغه مسلم بن کذاب مې چې دی نو دغه طریقې سره چې څنګه مې حمزه رضی الله عنه شهید کړی په دغه طریقې باندې همدغه ځای باندې مې چې دی نو هغه ووجلو هغه مې مردار کو او ځان سره مې دا لوز وکړو دا عهد وکړو چې یاره برابر خبره برابره شوه. په اسلام کې مې هم غټ سړی وجلی او په کفر کې هم غټ سړی مې ووجلو. نو وګورئ هغه دعوه د نبوت چې کوم هغه کړې وه دې صحابه هغه پرې نه خوستو چې یاره ځئ تاسو چې څه کوئ هغه کوئ. نه اوس مونږ چې دی نو زمونږ څه ذمواري ده زمونږ ذمواري دا ده زما محترمو چې اول خو مونږ د هغو سره خبره وکړو هغو قانع وکړو که قانع نه شي نو د هغې سره معاملات پرېږدو ځکه مونږ جنګ خو نه شو کولی چې مونږ کمزوري یو مونږ سره چې کوم دی نو طاقت نشته دی. هغه خلک چې وو هغو سره حکومت و هغو سره طاقت و هغو په حقه باندې و مونږ هم په حقه یو. مونږ له الله رب العالمین یو طاقت را کړی دی هغه څه شی دی هغه دعا کول دي چې مونږ سهار و بیګا دا دعا وکړو چې الله کم خلک چې د پیغمبر د بعد د نبوت دعوه کوي یا د هغې د پیغمبرۍ نه بعد بل پیغمبر مني یا الله ته د هغې عبرت نشان وګرځې هغه نیست و نابود کړي هغه په دنیا کې داسې وشرموي چې د هغې دپاره د عبرت نشان وګرځېږي. دا دعا هم کولی شو زما محترم که سبا موږ نه الله تپوس وکړي چې انسانه ستا په کلي کې ستا په خاریه کې ستا په علاقه کې د نبوت دعویدار موجود وو داسې خلک موجود وو چې هغو به د نبوت د پیغمبر نه بعد بل نبي منلو تا د هغې سره څه کړي دي موږ به وایو چې الله کمزوری ومه مستضعفین فی الارض په ځمکه کې کمزوری ومه. دا وګورئ الله رب العالمین د هجرت په موقع باندې څه فرمایي چې د کافر په ملک کې مه پاتې کېږه هجرت وکړه. سبا د الله تپوس وکړي له څه بانه به جوړه کنا مستضعفین فی الارض الله موږ کمزوري یو په الله به وایي چې الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها د الله ځمکه فراخه نه وه چې تا پکې هجرت کړی وی. نو موږ سره دا یو دغه موجود دی چې مونږ د هغوی په باره کې خیري وکړو چې الله دیو تباه او برباد کړي دیو نیست نابود کړي چې دغه فتنه د دې ځمکې نه ختمه شي او خالص دین هغه په دنیا کې چې شرایط شي. زما محترمو دغه کار کولی شو او خپل زړه په دې باندې مطمئن کو ځکه د عمار بن یاسر رضی الله عنه په باره کې چې راځي چې کله هغه ایمان راوړو او د ایمان راوړو نه وروسته مشرکینو چې هغې له کوم قسم تعذیب او عذاب او والو ټکول ورکړي وو تر دې پورې ورته وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکړه او د هغې پسې بد رد ووایه. هغه وایي چې ما دا تکلیف برداشت کړو د برداشت نه چې بار شومه وایي مجبوراً مې دا خبره وویله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مې کفریه کلمه وویله خو زړه مې دومره خفه ووایي سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لهم چې دا الله رسوله ما خو ډېر صبر وکړو خو زما باندې دا وال او دا تعذیب دومره زیات شو چې برداشت نه ووته هغو راته داسې خبره وکړه ما د کفر کلمه وویله او الله رب العالمین سمدستي ما آیات را نازل کو چې داسې خلکو باندې هېڅ باک نشته دی وقلبه مطمئن بالایمان کفر کلمه وویله خیر دی خو زړه د هغوی څه شی وي په ایمان باندې مضبوط وي په ایمان باندې کلک وي نو داسې خلکو دپاره الله څه کوي اختیار ورکړی دی خیر دی. او زمونږ زړونو ته کتل پکار دی چې زمونږ زړه خپله چې کوم دی هغه څه وي مضبوط وي په دې عقیده باندې مونږ څه یو الله رب العالمین مونږ ته
چې کوم پیغمبر را لګره د هغه خبرې د هغه احکامات هغه موږ په خپل ژوندۍ کې لاګو کوو زما محترم بل تبدرت وایو خپل په هغه عقیده باندې ککړ شوی د دین ځان ساتل پکار دی کچته داسې نه زما محترم نو کامیابی زموږ مقدر نه ګرځيږي هر وخت به موږ چې دینو څیو د الله رب العالمین په گرفت کې او د الله په عذاب کې مبتلا یو دغه نن سبا موږ دغه زین ته چولې ده چې یاره الله رب العالمین غفور رحیم دې مړه ګناه وکړه خیر دې بخنه توبه به وباسو لیکن نه الله فرمایي چې ټیک ده زه بخور کې مهربان یم غفور رحیم یم خو یو خبره یاد وساته د رسته د آیات د بل ټکړه هم په ویل پکار دي چې الله فرمایي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم اے پیغمبر ازما ته بندگان په دې خبره باندې خبر کا چې زه بخون کې مهربان یم خدام پدیم خبر کا چې وان عذابي هو العذاب الالم زما نیون کې زما گرفت هغه چې کوم دینو د دې دغه زیات سخت دی چې الله رب العالمین په موږ باندې غوسه شي دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې الله رب العالمین موږ په حق قبول کړی دا چې الله په مخکینی امتونو په شان دي زما په امت باندې عذاب مرا ولا چې ټول تباشي ګنې موږ د دې خبرې مستحق یو چې موږ باندې عذاب په وخت راغلی خدا د پیغمبر هغه دعا الله قبول کړی دا ځکه زموږ اعمال داسې دي زموږ کارونه داسې دي چې په موږ باندې دا مهنګایي دا پریشانیان دا بیماری دا تکالیف دا زموږ د اعمالو په وجه باندې موږ باندې راځي موږ څنګه کله حکومت بدنامو کله غټ خلک بدنامو کله چې کوم دکانداران بدنامو کله څوک بدنامو کله څوک بدنامو لیکن خپل ګریوان کې خپل اعمالو د سوچ نه کو الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ په زړونو کې دا د ختم نبوت عقیده واچي او کوم خلک چې د دې په عقیده په انکار کې مبتلا دي الله دې وته هدایت ورکړي هدایت دې نو الله دې زمکه نستنابود کې اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترم رسول الله صلى الله عليه وسلم په حدیث کې مونږ یو طرف ته اشاره کړې ده هغه دا چې د اخیره زمانه کې به داسې فتنې راشي لکه د شپې تورتم سحر کې به انسان مؤمن شپې به کافر شپې به مؤمن سحر کې به کافر شوی د څه د وجنه يبيع دينه بعرض من الدنيا دا خپل دین دا په دنیا د یو څو پیسو د پاره به خرڅي لکه تاسو وګورئ نن سبا د مهنګایي دا پریشانیان دي دا تکالیف دي دا بیماریان دي کچته مونږ ته دا یو کافر یو داسې سره چې هغه د عقیده د ختم نبوت نه مانی هغه راته وایي چې راشه پیسې در کوم دا چې په کوم دین باندې دا پرې دا لري کې داسې نو مونږ څه کوو د خپل پریشانی د خپل مهنګایي د خپل د تکلیف د وجنه دا هغه دین قبل خپل دین پرېږدو دا لوی فتنه ده زما محترمو هر وخت دعا پکار ده چې الله د دې فتنې نه مې وساته د دې فتنې نه ما لري وساته کوم مشکلات په ما باندې دي کوم تکلیف په ما باندې دي دا تکلیف په ما باندې ختم کړ او دا تکالیف څنګه ختميږي پیغمبر د دې طرف ته موږ ته اشاره کړې ده لکه یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا الله رسوله
زه په تا باندې درود وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره ورځ کې څومره وخت وي؟ هغه چې دا الله سره دا ورځ ما په څلورو حصے تقسیم کړې ده، اخري حصہ چې کوم دمره پیغمبر ویل چې نه لږ زیات کا، او نیمه ورځ هغه نورم زیات کوي، درې حصے وي نورم زیات کوي، ټول ورځ په تا باندې درود وایم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درود او فائدہ وګورئ، وته فرمایي چې الله رب العالمین مستا پریشانیان استا غمونه استا بیماریان هغه بتانه شي کی ختم کی. اوس چې مونږ په لار روان یو بد رد وایو، په لار روان یو اسی په خپل باندې سندري راځي هغه وایو، کدا هغه په ځای باندې مونږ دا خبر وکړو چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مونږ پریشانیان مو ختم شي، زموږ تکلیفونه مصیبتونه مو ختم شي. دویم زما محترمو چې موږ د قران کریم تلاوت خپل ځان سره عادي وګرځو. د مانځه هر یو مونږ نه بعد چې موږ یو صفحه تلاوت کوو، د 15 وخت مونږ دې په دې کې یو سپاره پوره کیږي، او د میاشتې یو قران کریم ختميږي زما محترم، او په یو حرف باندې لس نیکیانې دي. نو یو پاڼه مونږ وایو دي کې 100 حرف دي، په دې باندې حساب ولګوي څومره نیکیانې مونږ ته ملاويږي، او د قیامت په ورځ به یو یو نیکی ته مونږ محتاج یو زما محترمو. دا ټول طریقې موږ ته الله پیغمبر خودلې دي، خو موږ د دې نه سی ځان غافل کړل. او دې سره سره زما محترم استغفار ته ډېر زور ورکو، ځکه ګناهګار یو. الله پیغمبر فرمایي چې ټول بني آدم ګناهګار دی، او غوره ګناهګار هغه انسان دی چې د ګناه سره سره سم د سیسو باسي، توبه وباسي، استغفار وایي. الله د سر په سجود چې الله زه ګناهګار یم، زما ستانه ما سوا زما ګناه معاف کوونکی بل څوک نشته. او چې دا خبره انسانو کې الله ملائکه ته وایي چې وګوره فخر کوي چې دې انسان دومره عقیده په ما باندې مضبوطه ده چې زمانه ما سوا د بل رب نشته، چې هغه لار چې دا هغه بخنه وغواړي ما ته متوجه دی، ما ته دغه دی، وای په ملائکه باندې فخر کوي. نو الله وایي چې ما دا انسان څه کوم بخلو ګناهونه ولا معاف کړ. په دې دومره ورکوټه خبره باندې الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زمون په خلونو باندې دا درود شریف استغفار دا جاری وساتي، او هغه عقیده زموږ نصیب کې چې هغه باندې مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل شوی دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا